بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 145 نمبر درس دی او نن به ان شاء الله مونږ د بدل او د بدل د څلور وانو قسمونه بدل الکل، بدل البعض، بدل الاحتمال، بدل الغلط د دې څلور وانو ترکیبونه به کو او د هغې نه پس په بیا دغه به کو د عطف به حرف به کو او د هغې نه پس په عطف بیان د هغې ترکیبونه به ان شاء الله مونږ کو. ښه جي دلته کې اوس دا جاء فعل دی، جاء فعل دی د نون وقایه دې ته وایي نون وقایه. بس د دې صرف نون د دې نون وقایه صرف نوم لیکل دي او دا یا ته دا یا چې ده واحد متکلم دا یا منصوب متصل مفعول به دی، منصوب متصل مفعول به مفعول به. دا زیدن چې دی مبدل منه، دا اخو مضاف او دا کاف ضمیر مجرور متصل دا مضاف الیه، مضاف الیه. دا مضاف او مضاف الیه دا بدل شو. ٹھیک شو؟ دا د بدل الکل مثال دی. بدل الکل کې دا دی جی چې د مبدل منه او د بدل یو د دې دوانو نه یو مطلب وي. ٹھیک شو؟ د مبدل منه او د بدل یو مطلب وي. جاءنی زید اخوک، زما خواله ستا رور زید راغی، زما خواله ستا رور، اخوک معنا د ستا رور، زید زید، زما خواله ستا رور زید راغی. نو ستا رور ته دا بدل دی او زید مبدل منه، نو د دې راتلو نه دا یو کس مراد دی. زید او مبدل منه، دا مبدل منه او بدل دا یو دی. نو دا مبدل منه او دا بدل، دا مبدل منه او بدل دا د جاء فعل لپاره فاعل شو، فاعل. ٹھیک شو جی؟ جاء فعل د خپل مفعول به، جاء فعل د خپل مفعول به او د فاعل سره، جاء فعل د خپل مفعول به او د فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو، جمله فعلیه خبریه. ٹھیک شو جی؟ دا د بدل او مبدل منه دې ته وایي بدل الکل. بدل الکل مطلب دا دی چې د مبدل منه او د بدل د دې دواړو نه یو بس دا دواړه مراد وي. د دې جاء راتلو دا مراد دا نسبت دا د زید ته شوی دی، د زید ته نه دی اخوک ته شوی دی او دا زید ته مراد دی. نو د مبدل منه او د بدل نه همدغه یو کس مراد دی. ٹھیک شو جی؟ دا زید د دې خبرې نه مراد دی. نو جاء فعل دا نون وقایه یا ضمیر منصوب متصل دا مفعول به، زید مبدل منه، اخو مضاف کا مضاف الیه، مضاف مضاف الیه دا بدل شو، مبدل منه او بدل دا دوانه فاعل شو. د جاء فعل د پاره جاء فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو. ٹھیک شو جی؟ دا د دویمه جمله ترکیب کو. دا ضربه فعل مجهول، ضربه فعل مجهول، زید مبدل منه، مبدل منه. اوس دا د بدل البعض، د بدل البعض نه مراد د مبدل منه یو جز ته مراد دی. یعنی د ضربه زید رأسه، زید په سر باندې وخلی شو، نو دا سر د ټول بدن یو جز دی. نو دلته کې دې ته بدل البعض وایي. ٹھیک شو؟ رأس مضاف، مضاف دا ها ضمیر مجرور متصل مضاف الیه، مضاف الیه. مضاف او مضاف الیه دا بدل شو، بدل. مبدل منه د خپل بدل سره دا د ضربه فعل د پاره نائب فاعل شو. دا ضربه فعل مجهول دی نو دې لپاره به دا نائب فاعل شي، نائب فاعل. نو ضربه فعل د خپل نائب فاعل سره، ضربه فعل د خپل نائب فاعل سره دا جمله فعلیه خبریه شو. ٹھیک شو جی؟ اشتریت فرسا حمارا دیتا بدل الاشتمال وی، بدل الغلط وی. دا بدل الغلط تی جی، دا دا بدل الغلط مثال دی. غالبا بدل الاشتمال هم اونه لکلی شو. خجی اشتریتو، اشتری فعل دی، دا تا ضمیر
مرفوع متصل دا فاعل دی، دا ضمیر مرفوع متصل دا فاعل دی. او دا فرسن، فرسن دا مبدل منه دی. حمارن بدل دی. دا مبدل منه د خپل بدل سره دا مفعول به شو، مفعول به. او مفعول به منصوب وي نو فرسن هم منصوب دی او حمارن هم منصوب دی. مبدل منه چې څنګه وي بدل به موقع شانتی وي، مفعول به دی. دا فعل د خپل فاعل، فعل اشتری فعل د تو ضمیر مرفوع متصل فاعل او د خپل مفعول به سره دا جمله فعلیه، جمله فعلیه خبریه شو. ٹھیک شو جی. خجی بیا دا بل جاء فعل دی. زیدن دا معطوف علیه دی، معطوف علیه. دی واو تا واو حرف عطف، حرف عطف. او دا عمرن دا معطوف، معطوف. معطوف علیه د خپل معطوف سره، معطوف علیه د خپل معطوف سره د جاء د پاره فاعل شو، جاء د پاره فاعل شو. نو فعل د خپل فاعل سره، فعل د جاء فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو، جمله فعلیه خبریه. خاجی اوس دا بل جاء فعل دی. دا زیدن دتا مبین وی، مبین، مبین. او دا ابو مضاف دی. دا عمرن مضاف الیه دی. مضاف او مضاف الیه دا عطف بیان شو. مبین او عطف بیان، مبین د خپل عطف بیان سره د جاء فعل د پاره فاعل شو. نو جاء فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو. ٹھیک شو. جاء فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو. اوس د حقیقت نور مثالونه دي. په دې کې دا قام فعل، دا عمرن، عمرن دا مبین، دا نه دا مبین نه، دا مبدل منه، مبدل منه. ابو مضاف، دا کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیه. نو مضاف او مضاف الیه، مضاف د خپل مضاف الیه سره دا بدل شو د مبدل منه د پاره. مبدل منه د خپل بدل سره دا د قام فعل د پاره فاعل شو. قام فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو، جمله فعلیه خبریه شو. ٹھیک شو جی. دا د کتاب ترکیبونه هغه کم مثالونه کتاب کې کم ورکړي دي او دا بره چې دي دا هغه ترکیبونه لیکلي دي، دا مې د هغې ترکیبونه ورته ولیکل. دا ښکته چې کم په کتاب کې ترکیبونه ورکړي چې ترکیب کریں دا هغه ترکیبونه دي جی. دا قطع فعل مجهول دی، قطع فعل مجهول دی. دا زیدن ګورئ جی دا اول مثال چې دی دا د بدل الکل دی، د بدل الکل. ٹھیک شو. عمرن ابوکا یعنی قام عمرن ابوکا یعنی ستا پلار عمر ادریدو، ستا پلار عمر ادریدو. ٹھیک شو. یا که صرف د دومره ویلی وی چې ستا پلار ادریدو نو عمر دی اور سره نوم اغستی هم نه وی نو هم یو خبره ده. او که داسې وی چې ستا پلار عمر چې عمر یې نوم دی هغه ودرېدو نو داسې هم خبره صحیح ده. اوس دې دویم مثال کې دې ته بدل البعض وی. دا اول نمبر بدل الکل دی ځکه چې د ده نه مبدل منه او بدل دا دواړه یو دی. ٹھیک شو. یعنی همدقه د ودرېدو نه هم دا مبدل منه او بدل دا دواړه یو دی، دقه مراد دی. ٹھیک شو. ښه جي. قطع فعل مجهول او زید دا مبدل منه دی، مبدل منه.
او دا ید دا مضاف ته او دا ها ضمیر مجرور متصل دا مضاف الیه دی مضاف الیه ٹھیک شو دا مضاف او مضاف الیه دا د بدل د لپاره د مبدل منه د لپاره بدل شو دا مبدل منه د خپل بدل سره مبدل منه د خپل بدل سره دا د قطع فعل د لپاره نائب فاعل شو نائب فاعل دا فعل مجهول د خپل نائب فاعل سره فعل مجهول د خپل نائب فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو فعلیه خبریه شو جمله ٹھیک شو دی دا د بدل الکل مثال دی قطع زید یده د زید لاس کټ شو د زید لاس کټ شو نو ګورئ دا لاس د ټول بدن یو جز دی ټول بدن دا لاس ټول بدن نه دی د بدن یو حصه ده ٹھیک شو نو دې ته ځکه بدل البعض وای اوس دی بل مثال کې بدل الاشتمال دی ٹھیک شو بدل الاشتمال سرقه دا فعل مجهول دی فعل مجهول حمید مبدل منه دا نعال دا مضاف ته دا ها ضمیر مجرور متصل مضاف الیه مضاف او مضاف الیه دا بدل شو د مبدل منه د پاره مبدل منه د خپل بدل سره مبدل منه د خپل بدل سره دا د سرقه فعل د پاره نائب فاعل شو زرګه دا سرقه فعل دا فعل مجهول دی دا نائب فاعل شو ٹھیک شو نائب فاعل نو فعل مجهول د خپل نائب فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو خجی ګورئ دا سرقه معنا دا پټ کړی شو حمید حمید نو حمید ته مراد نه دی هم مبدل منه ته مراد نه چې مبدل منه پټ کړی شو نه 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 نعال دغه ته وایي چپلې وغیره چې د حمید چپړې پټې کړې شوې ٹھیک شو د حمید چپړې چا پټې کړې نو نعال دا ګورئ د بدن حصه نه ده دا د بدن سره صرف تعلق لري که انسان چپلې نم پخپو کوي نو څه خبره نه ده خو چې انسان چپلې پخپو کوي نو دا چپلې شوې دا بنین شو ټوپۍ شوه پټکې شو دا عینکې شوې دغه شان جامې شوې دا د انسان د بدن حصه ده د بدن یعنی بدن حصه نه ده د بدن سره تعلق لري نو سرقه حمید نعاله یعنی د حمید نعال چپلې پټې کړې شوې ٹھیک شو چا پټې کړې نو دغه سرقه فعل مجهول دی حمید مبدل منه نعال مضاف ها ضمیر مضاف الیه مضاف الیه دا بدل شو د حمید مبدل منه د پاره حمید مبدل منه د خپل بدل سره دا نائب فاعل شو د فعل مجهول سرقه فعل مجهول د پاره سرقه فعل مجهول د خپل نائب فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو اوس بعت فعل او دا بعت دا فعل او دا تا ضمیر مجرور متصل دا ضمیر مرفوع متصل دا فاعل شو نو دا بعت دا فعل دی او دا تو ضمیر مرفوع متصل دا فاعل دی ٹھیک شو دا جملن اخت وای ٹھیک شو دا چې دی دا مبدل منه دی او دا فرسن بدل دی دا بدل الغلط چې ورته وایي دا بدل الغلط دی دا اول مثال د بدل الکل دی دا دویم مثال د بدل الباز دی دا دریم سرقه حمید نعاله دا د بدل الاشتمال دی او دا څلورم مثال د بدل الغلط دی بعت جملا فرسا یعنی ما دا جمله کې وای بعت جملا ما اوخ واغستو نه اس مې واغستو یو ما اس اغستی دی او زه په غلطۍ کې ویم چې یاره ما اوخ واغستو او بیا فورا د خپلې غلطۍ ته نه رجوع کومه زه وایم نه اس مې واغستو ټیک شوه نو دغه ته بدل غلط وای نو دا جملا مبدل منه دی او په غلطۍ کې چې کوم نوم اغستلی شوی دا مبدل منه دی او چې کوم اصلي څیز مې اغستی دی هغه ته بدل وای نو بدل او مبدل منه بدل د خپل مبدل منه سره دا د بعت فعل فاعل د لپاره مفعول به شو مفعول به
نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شو جی. دا ذهب فعل دی. بکرن دا معطوف علیه دی. بکرن معطوف علیه، معطوف علیه. او دا واو حرف عطف، واو ته وایي حرف عطف. صرف د نوم لیکل دي ښه، په ترکیب کې بیا د د څه کار نشته، صرف نوم یې لیکه. ها ذهب فعل، بکر معطوف علیه، واو حرف عطف، خالد معطوف. نو معطوف علیه د خپل معطوف سره، معطوف علیه بکر معطوف علیه، خالدون د خپل معطوف علیه سره. نو معطوف علیه دا د ذهب فعل د لپاره فاعل شو. نو فعل د خپل فاعل سره، ذهب فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شوه. دا جمله فعلیه خبریه شوه. اوس ګورئ جی، دا جاء فعل دی. جاء فعل، ابو مضاف، دا ظفر مضاف الیه. دا مضاف او مضاف الیه چې دي که نه، مضاف او مضاف الیه، ابو ظفر مضاف الیه دي. نو دا مبین شو، دا مبین شو. او دا عبد مضاف، دا لفظ الله دا مضاف الیه، دا مضاف او مضاف الیه دا د مبین د پر عطف بیان شو، عطف بیان. نو مبین د خپل عطف بیان سره، د جاء فعل د پر فاعل شو. جاء فعل د خپل فاعل سره، جمله فعلیه خبریه شو. نو دا زمونږه مکمل د توابع سبقونه ختم شو. 15 توابع صفت والا، اول نمبر صفات، دویم نمبر تاکید، دریم نمبر بدل، بیا د بدل خپل 4 قسمونه، بیا 4م نمبر عطف بحرف، او 5م نمبر عطف بیان. او مکمل د هغې تعریفونه مو شو، مثالونه مو شو، او قسمونه مو شو، او دا د هغې ټولو ترکیبونه وشو. نو راتلونکي درس کې به انشاءالله بیا د عواملو بحث کوو، او راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الكلام.